کتونکو سلامونه، زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی. تاسو نه ډېر زیات معذرت غواړم چې ستاسو سره مخ په مخ نه یم راغلی. ډېر ټایم وشو ستاسو سره په مخ په مخ نه یم راغلی، خو زما هم ډېر زیات مصروفیات دي. یو عام کس به وایي چې د ماشوم دی د ربه څه مصروفیات دي، خو ستاسو ته بیان کوم که نه زما هم ډېر زیات مصروفیات دي. وګورئ زه چې سهارې 5 بجې راپاڅم، 5 بجې سکول دپاره، نو زه تیار شم، ناشته وکړم او بیا 1 غنټې لاره. زما سکول په پېښور کې دی، زه له چارسدې نه لاړ شم پېښور تک، نو 1 غنټې لاره هغه شوه. زه 8 بجې د اوس یخنیانو کې خو 8 بجې شوې او پهلې 7 بجې وې، نو زه سکول ته ورسم. هلته کې بیا زه 6 غنټې زموږ سکول وي، بیا زه چوټي شي 2 بجې چوټي شي یخنیانو کې، 2 بجې چوټي شي بیا راځم. زه کور ته نه ځم، ډایرکټ ټیوشن له ځم. ټیوشن نه 5 بجې فارغ شم. 5 بجې بیا زه چې راشم 5 بجې زه لاړ شم مدرسې ته. مدرسې کې زه خپل سبق وایم، غنټه نیمه غنټه زه هلته کې سبق وایم. بیا چې راشم بیا دلته کې چې کوم کار وي، لکه ټیوشن کې خو هر څه نه برابري که نه، ټیوشن کې خو ته یادول کوې، دا نور کار خو ته خپله هم کولی شي، نو زه هغه کار وکړم. او لا اوس مې پکې پیپر هم روانې دي، په دې کې ما ټایم وباسل ډېر زیات ګران دي، خو بیا هم بهرحال زه تاسو نه معذرت غواړم. زه تاسو ته په دې خپل د زړه اظهار کول غواړم، دا شیز ما ډېر زیات لیدی چې زه غواړم چې تاسو د دې امداد وکړئ. دا ماشومان چې زه اکثر وینم بار په روډونو، لکه زه چې خپله په ګاډي کې ځم که نه، نو ما ته ډېر زیات یخني فیل کېږي، لکه اکثر راته په ګاډي کې یخني فیل. زه چې ځم راځم، لکه ګاډي نه بار وځم سکول کلاس تک ځم، نو یخني. خو زه د هغې ماشومان چې کله سوچ وکړم چې کوم په روډ سملي په دې یخنیانو کې، نو سره جاکټ وي، څه ماشومان سره خو کپړې هم ني، نو ما نه خپله هغه یخني ایره شي، ما باندې ګرمي راشي، دومره ویرېږم. نو زه تاسو ته غواړم چې د خپل ماشومانو خیال ساتئ. یخنیانې رالې، د نور ماشومان چې تاسو څوک اینئ په روډونو چې داسې جاکټ یې وزني، کپړې ني، که تاسو سره څه لکه داسې کپړې چې کم د ستاسو استعمال ني، د کم تاسو استعمال کولی نه شئ، چې اوس لکه ستاسو په وزمو باندې وړوکي شوي، ما هم خپلې کپړې، خپل د یخنیانو کپړې چې کم ډونیشن کول شو ماشومانو ته هغه مې وکړو. تاسو هم خپل امداد وکړئ، زیات نه زیات کوشش کوئ چې امداد وکړئ. تاسو د خپل ماشومانو سوچ وکړئ، کوی د هغې په ځای ونصبو. خدای مکه الله مکه چې داسې وشي، خو تاسو د نور ماشومانو امداد وکړئ. زه ستاسو دعاګانو به امید کوم، تاسو نه دعاګانې وکړئ. هر یو ماشوم ته دعا کوئ د هغې پیپر کې ښه مارکس راشي، ښه امتحان جوړ شي، زموږ د پاکستان نوم روشن کړي. جزاک الله والسلام. انشاءالله تاسو سره به بل انټرویو کې ملاویږم. جزاک الله.